حضور پاک مبارک یو ځل جبریل علیہ السلام ته شکایت وکړو وی ان عفریتا من الجن یکیدنی یو سرکش پیری دی او ما ته سکیمون او سازشونه اچي نو جبریل علیہ السلام د الله پاک نه دا دواړه سورتونه راوړل چې دا دواړه سورتونه لولا نو الله پاک به د سرکش پیریانو د سکیمونو او د سازشونو نه په حفظ او امان کې وساتي ورپته ولګېده چې دا دواړه سورتونه د سرکش پیریانو د پاره دم دی بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته تشریف یاوړو او په اومه هجره کې په محرم کې خیبر فتح شو دا خیبر د مدینه منوره نه 160 یا 170 کیلومتر لري دی نو ورته تللی دا د یهودیانو علاقه وه نو د یهودیانو یو منافقو لبیدی نومو د پلار نوم یې اعصمو او په مدینه شریفه کې یو قبیله و بنو زریق د هغې قبیلې اوسېدونکي و هغه له څه اشرفۍ ورکړې او یې ته په حضور پاک مبارک جادو ککوړه پې وکړه منافق څه ته وایي منافق دې ته وایي چې په زړه کې کافري او په خولې د اسلام خبرې کوي دې ته منافق وایي منځونه هم کوي او باقاعده د منافقینو به حضور پاک پسې منځونه هم کول مجلس کې به هم کېناستېدل او جهادونو لا هم ګورې ورسره تلي دي بعضې نو دې منافقو د زړه نه حضور پاک نو خوښ اوس هم ګورې په دې ځان پوه کې کم سړی چې د زړه نه دین نه خوښ د زړه نه د شریعت حکمونه نه خوښ او د قرآن احکامات د زړه نه نه خوښ او سپک ورته ګوري نو د قرآن او د شریعت چې د قرآن کوم احکامات دي یا د شریعت احکامات دي دې ته چې څوک سپک ګوري دا مسلمان نه دا کافری په خولې به وي مسلمان مونځ به هم کوي ږیره به هم وي روجې به هم وي زه نیسم صدقې م ورکوم ځان ته مسلمان هم ویم عبدالله ابن ابی خو د حضور پاک سره جهادونه کول باقاعده په جهاد کې شرکت کړی دی قرآن وایي لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل چې کله به موقع منتر د پیغمبر علیه السلام او د صحابه سپکه به بیا وي نو په دې به د انسان نه تېروځي مړه خو مونځ کوي روجې نیسي صدقې م ورکوي دا خو د مسلمانانو وطن دی په دې ځان بچ کوي او ځان ته خو کافر نه وي ځان ته مسلمان وایي خو چې کله د دین د احکاماتو څوک هم توهین کوي او سپک د دین احکاماتو ته ګوري او د الله د کتاب د قرآن شریف د آیتونو چې کوم مفهوم دی آیتونه دي هغې ته د توهین په نظر ګوري دا مسلمان نه دی دا منافق دی د سزا د عامو کافرو نه ډېره خطرناکه ده ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار دی به د جهنم په هغه لاندې طبقه کې پروتي نو دی منافقو دله پیسې ورکړي جادوګرو نو د پس طریقه د حضور پاک د سر مبارک و اختراع پیدا کړل او لازمه ده چې سر ګمنځئ یو وینځي یا د غلام په ذریعه او په کومه ګمنځ چې به رسول الله مبارک سر ګمنځاو د هغې غاښې امرا پیدا کړل هغې ویښتو له 11 غوټې ورکړې هغه غاښې ورسره کړل او د ګنډلو ستنې هم پکې ومنډلې او د کجورې په دې سر کې دا کجوره یو نر یو څه مادی د نر کجورې سر کې یو غلاف غوندې وي دا غونچک پکې بند دي هغه یې تې تاو کړل او د شمې د عموم هم تې تاو کړل بلکې بعض علماو لیکلي دي چې د حضور پاک په شکل یو ګوډاګی هم جوړ کړ او بیر ذی اروان یو کوی په مدینه شریفه کې هغې کې یو تیږه وه د دې کوی په سر یو تیږه پرتی خلک پې بورقه ږدي چې بورقه د خټو نشي دا هغه تیږې لاندې دا جادو خښ کړ نو په حضور پاک اثرات شروع شو یو کار به کړی او یې به وایي دا مې جوړ نه دی کړی
او یو کار به نو کړي او ير به ته ودا مې جوړ کړي داسې درونوالی محسوساو نور دې درمیان کې خپل منځونه کړي دي خپل جهادونه هم کړي دي خپل درسونه هم کړي دي خپل معمولات باقاعده چلولې دي خو یاره وجود به انخته اوس هم خلک وایي دا وجود مې ګنډلې دی د انخته نو اختلاف د علماو شته خو څلوېښت ورځې په حضور پاک سخت اثرات دا جادو شو په حضور پاک د مارونو جادو یو بیماری ده دا په هر انسان راتلی شي د حضور پاک غاښ مبارک په احد کې مات نشو په طائف کې چې کافرانو ظالمانو په کاڼو ویش وجود زخمی شو دا رنګ جادو یو اثر دی دا کیږي د یو څیز نه خدای پیغمبر مبارک محفوظ ساتلی دی والله یعصمک من الناس څوک به دې وجلی نشي دا طاقت به خدای چالم نه ورکوي چې تا څوک مړ کړي د دې حفاظت به د الله کوي لیکن د دې نه علاوه بعض تکلیفات د دنیا دا په پیغمبر راځي یو په خدای دا نه راځي بعض خلک وایي په حضور پاک جادو نه دی شوی او په یو آیت یادوي وایي د مکې مشرکانو به مسلمانانو له پیغور ورکاو ان تتبعون الا رجلا مسحورا چې تاسو خو په هغه چا پسې یې چې په هغه جادو شوی دی نو که دا جادو پیو چې خو د هغې پیغور بیا ټیک شو که نه دا پیغور په مکه کې شوی دی هغې پورې په حضور پاک جادو نو شوی چې دی ورکاو او دا جادو دا پیغور هلته و جادو د هغې نه ډېر وروسته مدینه منوره کې شوی او بعضې عالمان وایي د مسحور معنا مجنون دی ځکه چې څوک چاله پیغور دا ورکړي چې ستا مشر ناجوړه دی نو دا څه پیغور نه دی د یو قوم مشر ناجوړه کیدی شي دا پیغور دی چې ستا مشر لیونی دی هغې به دا پیغور هغه جادو چې سړي د لیونی جوړ کړي نو دا په بخاري شریف کې حدیث دی خو په نورو کتابونو کې چې دا جادو پیو شو څلوېښت ورځې سخت اثر و څوک شپږ میاشتې کالم یادوي نو یو ځل اودو د خوبه راپاڅېد نو بیبي عایشې ته فرمایي وی عایشې ما الله پاک د خپلې بیمارۍ علاج راکړ وی دوه فرشتې راغلې یو مې سر ته کېناست او یو مې خپو ته کېناست نو یو فرشته د بل نه تپوس کوي ما هذا الرجل په دې سړي څه شوي دی ما بل ورته وی مطبوب سحر پې شوی دی وی من طبه دا سحر پہ چا کړی دی ما بل ورته وی دا لبید پہ کړی دی او دا هغه لوڼه ورسره وی دی په څه کې کړی دی وی دی د سر مبارک په ویښتو کې او دغه د ګومنځې غاښې او د ګنډلو ستنې پکې منډلې دی وی دی کوم دی دا جادو خښ کړی دی وی دا په بیریزي اروان کوی کې نقشه ورته په خوب کې ښوله زمونږ خوب او د پیغمبر په خوب کې فرق دی د پیغمبر خوب تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم سترګې اودي وي خو زړې بیدارې د دې وجه نه د پیغمبر خوب وحی وي زمون خوب شرعي دلیل نه ټیک د بشارت پیدا کوي مبشرات ورته حضور پاک ویلي دي فایده پکې ډېره زیاته ده د الله د طرف نه یو الهامي ښه خوب لیکن ته پې یو شرعي حکم نشي ثابتولی او د پیغمبر خوب باقاعده واحده په هغې به داسې عمل کوي لکه مخامخ چې شی وویني د هغه زړه بیدار ابراهیم علیه السلام خو خوب لیدی چې دا زوی د حلال کا او په هغې عمل وکړه ته که خوب ووینې چې څوک درته وایي زوی د حلال کا عمل به پرې نه کوې نو عایشې صدیقې ته دا قصه وکړه چې د خوب نه پاسېد نو ځان سره صحابه واغېشتل هغه کوي ته لاړ وی دا کوي راته الله خولی په خوب کې ورته نقشه م خولی نو دا تیږې اوچته کړه نو جادوي ته یې راوویسته نو د شمې موم او د کجورې د سر هغه غلاف یې ته وغورځاو د ګنډلو ستنې م ته وویستې او د ګومنځ غاښې نو ویښته پکې راووتل د حضور پاک د سر مبارک نو ویښته له چې څوک ګوټه ورکړي نو څوک یې نشي کولاولی دا قانون او قاعده ده ځکه نه ته ویښته له ګوټه ورکړه نو ته بیا کولاو کړه شلیږي به خو کولاولی نشي
نو چې رسول الله مبارک به یو آیت وی قل اعوذ برب الفلق په خوب کې ورته الله دا سورتونه وښول وی دا جادو به په څه ختمېږي وی په دې دواړو سورتونو نو ګوره نازل په مکه کې دی ورته یو یاد دهاني وکړه چې دا سنګ د سرکشه پیري دپاره دم دی نو دقه رنګې دا د کوډ او د جادو دپاره هم دم دی چوف به یې پې کو او یو غوټه به کولاوېده نو اتفاقا د دې صورت دواړو صورتونه آیتونه هم 11 دي غوټې م 11 وې نو ټولې غوټې کولاو شوې نو واپس راغی نو بیبي عایشې ته فرمایي وی عایشې وی الله داسې کړم لکه چا چې څوک تړلي او پرېنیزي وجود مې کولاو شو وی عایشې که هغه کوي دي لیدلی وې کم سره چې کوډه ښخه وه وی اوبې داسې وې لکه نکریزې چې بنده خوشتې کې صحابین او داسې ټینګې او د هغه کوي په غاړه چې کوم باغ و که هغه دې لیدلی وې د هغې د کجورې دا بوټي داسې څخه و که ان رؤوسها رؤوس الشیطان لکه د شیطان د سرونو په شان دی بد شکل نو عالمان لیکي وی دې نه معلومیږي چې د جادو اثر په نباتاتو په جماداتو هم کېږي په اوبو او په کاڼو بوټو هم کېږي پښتانه نه وی جادو یا نظر کاڼ هم چای دا جادو ختم شو عائشہ بی بی ورته څه وایي وی د الله رسوله د دې تحقیق نه کوو چې دا چا د اروانې کړې دي چې سزا وله ورکو حضور پاک له الله ښکلې خوی ورکړی وی عایشې زه اسم الله پاک جوړ کړم نو د خدای مخلوق ته ضرر ولې ورسو خلک یې معاف کړه نو دا د سحر او د کوډې او د جادو دپاره یو دم شو بس سار وختي دا دواړه لولی وسره دوه نور هم ملګري کې قل هو الله احد او قل یا ایها الکافرون او که آیت الکرسی مرګري که ډېر بخي ځکه ترمذي شریف کې حدیث دی د غول او د جناتو دپاره هغه هم دم دی دا سار په لاسونو چوپ کوئ په ځان راکاږئ او چې ماسخوتن سملی دا یو دم دی ښه او حضور پاک په ماسخوتن په ځان باندې دا چوپ کول دا دواړه صورتونه او څوک یې قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد به موثره او زو او آیت الکرسی د شپې لوستل په حدیثو کې ثابت دی نو آیت الکرسی او سوره اخلاص او قل یا ایها الکافرون دا دواړه صورتونه دا ماسخوتن چې وده کېږي دا لولی او په لاس یې چوپ کوئ او چې د وجود کم ځای ته ملاس رسي په هغې یې راکاږئ د دې نه ښکلی دم بل کم دی دمونه ثابت دی ښه بعضې خلک دم نه مني دې زمانه کې داسې سپیره خلک راوتل وی دمونه په څه ته وایي دا مخکې زمانه کې و د معتزله و زمانه کې هغوی به هم دا خبرې کولې د حضور پاک یو حدیث به هم په دلیل کې پیش کاو وی او یا زره کسان بی حساب بی کتاب به جنت ته ځي دا به څوک هم الذین دا هغه خسان دي لا یکتوون چې علاج به نه کوي علاج به کوي دا د سوي علاج به پخوا کوي ولا یسترقون د چانه به مطالبې د دمونو نه کوي دمګري پسې به نه ګرځي چې راشه په ما دمونه واچوه وعلى ربهم یتوکلون په خدای به توکل کوي او من استرقا چا چې خلکو نه دمګري پسې څوک ګرځي چې راشه ما باندې دم واچا فقط برئ من التوکل دی د توکل نه بری دی د په خدای اعتماد نشته په دم اعتماد دی دا خبرې به خلکو ته کول او عقلي خبره به هم کوله مړه وي دم سره خو د خولې نه هوا راوځي کنه چوف دی نو د خولې په هوا کې څه دي تاسو ورونو پوه کم دمونه ثابت دي په احادیثو کې کتاب الطب والرقا بخاری کے باب دے ترمذی کے پډیرو کتابونو کې دا شته حضور پاک باقاعده په صحابو دمونه چولې نو پیغمبر کې توکل نو څه پټولو کې لوی متوکل خو رسول الله مبارک د حدیث په معنا ظالمان نه پويږي لاړه مبارک به خپل راواغشته او د مدینه په خوره به راخ کا او د مریض په تندي به راخ کا او سبه وي بسم الله
تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفي سقيمنا بإذن ربنا. لاړه زما خوره د مدینې او د مریض په تندي راکاږم چې مریض جوړ شي خو د خدای په نوم، د خدای په اذن. او خپل وصیت هم کړی دی حضرت حسن او حسین، اعیذکما بکلمات الله التامات من شر ما خلق وشر کل شیطان وهام وعین لامه. وی بچی په دې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دمو. پته ولګي چې ابراهیم علیه السلام په خپلو بچو دمونه اچول. او جبریل علیه السلام یو ځل راغی حضور پاک مبارک ته وی الا یرقیکا، بیماری دموم دینا وی دم میں کا. نو جبریل علیہ السلام پر حضور پاک دم واچاو، بسم اللہ یرقیک من کل دائن یوزیک اللہ یشفیک. دا خدای پنوم دے دموم، دا ہر مرض نہ چتا تا تکلیف در کئی تا دموم، اللہ یشفیک شفا با اللہ در کئی. نو گورا جبریل علیہ السلام دم چولے نے ناغا متوکل نہ کتوے دمون سوغوالی برید توکل نہ. حضور پاک چولے دے ابراہیم علیہ السلام و صحابہ. دا خو ثابت سیدو نه. دا خبره یو بل شان درته کوم، دې حدیث معنا درته کوم چې څوک دمونه اچوي یا دمګرو پسې ګرځي په ده کې توکل نشته. دا هغه دم دی چې دی وایي دې دم جوړ کړم، دم ته مؤثر حقیقي وایي. یا علاج کوي د علاج جوړ کړم، ډاکټر جوړ کړم. هلکه موږ چې دم استعمالو نو موږ څه وایو چې دم جوړ کړو، که موږ وایو چې الله جوړ کړو؟ الله جوړ کړو. دم خو یو سبب دی، په دې سبب کې تاثیر د جوړوالي خو الله پیدا کوي. نو که ته دم ما چوه د توکل خلاف، نو دا تعطیل الاسباب دی. توکل په الله باروسا چې دم استعمال کا، خو دې دم باندې اعتماد مه کوه، دا یو سبب وګڼه. دا نتیجه په دې دم الله را مرتب کوي، تاثیر پکې الله پیدا کوي. کته ډاکټر لاړم ډاکټر جوړ کړم او دې دارو جوړ کړم، نو دا د توکل په الله او نه که په دارو دې وکړل، دا ګناه ده. او کته دې دارو سره جوړ شوم او الله جوړ کړم، نو په خدای دې باروسه وکړه. ډېر کاره ته به علاج کې او جوړېږي به نه. دغه ډاکټر چې ټول عمر د خلکو علاج کې دا ولې مري، بیماري پرې راشي بیا د ځان علاج نه ورځي. دم جوړول نشي کولی، دا یو سبب دی. په دې دم د جوړولو اثر الله مرتب کوي. عقیدہ بدیسی کہ پدے دم کے شفا اللہ چاہی، دا ڈاکٹر پلاس کے شفا اللہ چاہی، پدے اوبوس کلو کہ دا تند ختمولو دا وجود فیدہ اللہ پہ برابر ہے. اسباب صرف دا سبب پہ حیثیت بالے، نتیجہ پہ اللہ مرتب کئے. دیتا مفضی وی موجب اللہ دے. نو دمونه حضور پاک لکه پیغمبر نه غټ متوکل بلشتا، جبریل نه څوک متوکل بلشتا، ابراهیم علیه السلام نه غټ متوکل بلشتا. نو دمونه ثابت دي. دا د بادشاہ دربار کې پخوا د یو ملا صاحب او د معتزلي مناظره. نو معتزلي وی دم نشته او دغه دلایل وي. ملا صاحب جوابونه ورکول، خو معتزلی یو بل دلیل وی. مړوي دم خو د خولې چوپ دی، هوا ده، نو په چوپ کې څه زور دی؟ واقعي دی یو سړی غاښ خوږېږي او ته ولې پوکي ورکې، نو په پوکو خو غاښ نه جوړېږي. پوکې نه پکې ورته ولګه، نو په هغې به ته غاښ ټیک کې ډاکټر له بوځه. یا د هغه په خېټه درد دی او ته ولې وایي چوپ چوپ کې پوکي ورکې. پوکي نه چې ښه مضبوط ایئر کنډیشن او 15 پکې ورته ولګېم، والله که ته خېټې نه درد وباس. نو دا خبرې کولې خلک یې ټول په لړزان اچولې. نو ملا صاحب د اهل سنت والجماعت هغه ورته کنځل شروع کړل د بادشاه په دربار کې، ستا ښځه او لور او خور. هغه یې سم وکنځه. نو هغه معتزلي ملا سترګې سرې شوې او رنګ یې زیړ شو، ولې بېعزتي وشوه. بادشاہ تو بادشاہ سلامت، ملا صاحب سره دلیل نشته، نو په شخړو او په کنځلو سر شو. بادشاہ هم غصه شو، وی کوتک ته ګوته سرمن دی وباسه. دا خو تا زما د دربار بېعزتي وکړه چې زما په مجلس کې خلکو ته کنځلې کې، دلیل د سره نشته، نو په کنځلو سر شو. ملا صاحب ورته وی بادشاہ سلامت ولې غصه شوې، کوتک ته یې ګوتې کړې. او دا معتزلی مولا ولې غصه شو، سترګې وپړسېدې او رنګونه بدلی را بدلی. وی کنځل دې ونه کړه،
ډک مجلس کې زرګونو خلکو مخکې د کنځل وکړل زما د دربار بېعزتي وکړه او ته وایې تاسو ولې غوسه شوې ملا صاحب ورته وایي دا خو زما د خولې نه هوا ووته ته خو پخپله وایې چې په هوا کې زور نشته هوا زور دې ولیده دا تش اواني دا دم دا د قرآن شریف الفاظ دي یا د احادیثو یا صحیح الفاظ دي نو هغه الفاظو له وجود شته خو موږ ته نه ښکاري او د قیامت په ورځ به دا وجودونه بیا موږ ته ښکاري نو چې تا چوف کړې تش اواني هغه الفاظ یې وسر قسم دی حضور پاک مبارک حضرت علی صاحب سترګې خوږېدې په خیبر کې هغه له جنډه ورکړه او سترګې خوږېدې نو حضرت علی صاحب باندې دم واچو او په سترګې وله لاړې مبارکې م ورسره تو کړې علي صاحب وایي داسې مې سترګې جوړې شوې لګاړو چې چېرته خوږ شوې نه یو بل صحابي دی عبدالله ابن عتیق په خیبر کې هم یو کافر پسې تلی د هغه خپه ماته شوې وه حضور پاک په لاس کېښوده ولی دم کړې هغه وایي داسې مې خپه خدای جوړه کړه چې اړو لکه ناجوړه شوې نه نو دا یو وجودي چې ته دم چوف کې نو وجود په دې مساماتو کې ورننوځي کوم ځای نه چې خوله راوځي نو وینې سره خدای یو ځای کړي نو د مرض ځای ته الله ورسوي نو دمونه ثابت دي دا دواړه صورتونه د کوډې او د جادو دپاره دم شو هم د سحر دم شو جادو هم د سرکشه پیریانو او د جنات او د شیطانانو د سکیمونو دپاره دم شو دا وایې ښه سار او ماسخوتن او ما د سره درې څیزونه نور هم یو ځای کړل سوره اخلاص قل یا ایها الکافرون او آیت الکرسی پلاس چوپ کوئ او ټول وجود باندې راکاږئ خو یقین او ایمان به په دې ساتئ چې دا یو سبب دی په دې کې اثر به څوک پیدا کوي الله پاک د جوړول لکه دارو کې چې الله اثر پیدا کوي تاریخ کې راځي لقمان حکیم صاحب سره د دستونو پوڼې وې دارو به یې ورکول پوره حکیم او څوک وی لا پیغمبرم او چې چا به دستونو پوڼې به یې ورکړه الله او په خپله د دستونو د لاسه مړ شو د خېټې د بیمارۍ د لاس بعضې خلک لا دونه مبالغه کوي وایي چې اوبو ته به یې واچولې اوبه به یې ودرولې دا مبالغه ده اوس به د دې دواړو صورتونو مختصره ترجمه درته ما درته وختي وي چې طالبانو هغه اوږدې خبرې نه شو کولی موږ طالبانو ته کوو عوامو ته یې نه کوو اسانه ترجمه قل اوایه ای محبوبه بلکې تا ته م وایي هر چا ته وایي قل اوایه د قرآن لوستونکیه هر څوک چې یې او په هره زمانه کې چې یې مسلمان ته وایي اعوذ پناه نیسم برب الفلق په رب د سبا د الله لوی قدرت ته اشارت شو رب د سبا الله خو د بیګا او د ماښام هم رب دی خو د سبا کې یو څو خبرو ته اشارت دی سبا چې روخیږي نو تیاره ختمه شي او رڼا راشي دا فلق د دې سبا معنا چې به وکړه دی ګورې معنا لازمي ده فارق الحب والنوا فلق په معنا د مفلوق ده خیر هغه ما طالبانو خبرې نه کوي نو تیاره ختمه شي او رڼا راشي دې کې اشارت ته چې ستانه د کوډ جادو دا تیاره دا به ختمه شي د روغ صحت رڼا به راشي یا د سکیمونو سازشونو تیاره به ختمه شي د امن رڼا به راشي او اشاره دا هم ده چې د امت نه د ګمراهۍ او د شرکیات او د کفریاتو تیارې به ختم شي او د ایمان او د هدایت رڼاګانې به راشي او د خدای لوی قدرت ته اشاره ده د مارونو چې سبا روخیږي ګوره شپه ختمه شوه ورځ راله دومره رڼا ته په بجلو نشي پیدا کړو موسمونه بدل شو د شپې جدا موسمي د ورځې جدا موسم په دې کائناتو کې لوی انقلاب راشي بعضې حیوانات د شپې راپاسې راویښ شي او د ورځې وده کېږي لکه خاپیرکه او بعضې د ورځې د شپې ودي او د ورځې راپاسي په موسم کې په هر څیز کې یو انقلاب راشي سبا خطو سره دا دومره لوی انقلاب راوستونکی څوک دی رب العالمین رب معنا په قلاره قلاره یو شی را پیدا کوونکی نو په دې ذات پناه نیسم او دا وخت هم ډېر برکتي وخت دی تېره سبا من شر ما خلق د کل مخلوق د شر ما هغه څیزونه چې الله پیدا کړي
پته ولګېده چې الله پاک د سبا او د زمانې رب دی، الله د دې موسمونو بدلولو رب دی، الله د دې ټولو کائناتو رب دی، الله تیاره ختمي رڼا راولي، الله موسمونه چینج کوي او الله په بعضې حیواناتو خوب راولي او بعضې راویښوي. دا ډېر لوی طاقت د خدای لوی قدرت ته اشارت دی. دا معلومه شوه چې د ټول مخلوق باندې شر چې راځي دا د چا په قبضه کې دی؟ د الله. او لرې کوونکی څوک دی؟ الله. شر څه چې دا وایي چې هغه ضرر چې انسان ته متاثري یا حیوان که بذاتي که بالواسطه. او پناه نیسم من شر غاسق د شر د تیارې شپې نه چې کله خوره شي. دې ته زموږ طالبان تخصیص بعد التعمیم وایي. او دا وی ولی وی ځکه عموما چې څوک په چاکوډه جادو کوي په ښه تیاره شپه کې کوي، څوک چاته سکیم جوړوي دې وخت کې جوړوي، غل غلا دې وخت کې کوي، ډاکو ډاکه دې وخت کې کوي، څوک درته نقصان رسوي دا وخت کې کوي. غسق اصل کې ډکوالي ته وایي او وقوف په اصل کې داخلېدو ته وایي. نو هغه لیل غاسق هغه د تیارې ډکه شپه چې تیارې یې په ګوټ ګوټ کې وردن نشي. ګوره د دې شر نه تا بل څوک نشي بچ کولی، څوک به دې بچ کوي؟ الله به دې بچ کوي. ومن شر النفاسات فی العقد، او پناه نیسم د شر د هغې نفسونو نه چې پوکي په غوټه کې وایي. چونکې د سحر کوډ دم دی او ساحران پوکي په غوټو کې وایي. یا شیطانانو د پاره هم دا دم دی، نو شیطان هم څه تارونه راوړي او چې سړي ودي نو هغې له غوټې ورکوي. حدیث کې راځي وی چپ پہ کئی علیک لیل طویل فرقد، ودش پدا او شاب ودش. نو دا کوڑ سحر او دا شیطانانو دم وی دے ذکر تخصیص وکا. او پناه نیسم دا شر دا حاسد کینه گرنا اذا حسده چی کینه راخکارکی. دا دے کوڑ سحر سکیم جادو دا دے ټول دارو مدار پا حسد دے. دا مسلمان لکی حسد کی ذکر پچا جادو کہیں ذکر ذکر رکو. حسد ستا وی رونو پختو کے دتا وی حسد دیتا وی کہ چالا خدای او نعمت ورکڑے دے، مال حسن بچی او توی دا ولی دی، دا مال ولی دی، دا خکول ولی دی، دا عزت ولی دی، دا علم ولی دی، دا خلق قدر ولی کئی، دا موٹر والے دے، دا بنگلے والے دا ډېر لوی جرم دے. یو حدیث کې راځي چې لیلۃ القدر هغه چې کم خاص ټیم دی الله د هر چا دعا قبلوي. لیکن چې د چا په زړه کې مسلمان سره حسد وي د هغه وخت کې خدای دعا نه قبلوي. وی د عرفات په میدان کې به الله دا ګناهګاره مبخي. الله فرشتو ته وی ګوره تاسو خو انسان ما پیدا کوا، دا د کم کم ځای نه راغلی دي، جاو من کل فج عمیق، لری لری ځایونو نه راغلی دي او ما ته جاړي ما رضا کوي، تاسو ګواهان شئ چې دا ټول مې وبخل. فرشتې وی فلان کې خو پکې دې لا مقصد در راغلی دی، فلان کې خو داسې دی داسې دی، وی دا مې ورسره وبخل. خو چې د چا په زړه کې مسلمان سره حسد وي دا الله پاک په دغه میدان کې هم نه بخي. اولی دی پا خدای پا کار اعتراض کئی، ولی دا حسن مال دولت نعمت خو خدای ورکڑی او تبی دا ولی دی دا پا خدای اعتراض کئی. او دی ظالم تا ځان د خدای نه پویخ کاری چې خدای تا غلطی کړی ته نه پویږې زه پویږم دا شی نو په کار ده. او عیاذا بالله خدای ته بې انصافه وایي چې ته انصاف نه دی کړی دله دی ولې دا مال ورکو، دا مال پکارو. خدای ته دې بې انصافه وي، خدای ته دې ناپویه وي، ظالم لوی ظلم دی وکړه. څومره چې نن سبا دشمنۍ دي، بغضونه دي، کنزل یو بل ته کوي، یو بل پسې ټوپک راوړي رالي، کنزل کوي، عزت علي، د دې ټولو دارو مدار په حسد دی. د هغه عزت یې بدې شي. دا په عوامو کې هم شته، مولیانو پیرانو کې هم شته. د عوامو هم بدې شي، د یو خان بل خان بدې شي، د غریب خان بدې شي، او د خان غریب بدې شي چې دا غریب راته ولې موټر کې کېناست. او زمونږ مولیانو صاحبانو کې په ټولو کې نه خو بعضو کې شته چې دا د ده ته خلک ولې راغونډېږي، د دې مولا دا طالبان ولې راځي، د ده دا خلک قدر ولې کوي، دا خلک عزت ولې کوي، دا خو د خدای خوښه.
اذا حسد چې حسد ښکاره کی دا ولې وای ځکه چې حسد پړه کې دن نه نو دا د خپل خوري دا اکثر طالبانو ته ویم د حسدي سړي د پاره دا سزا ډیره ده چې خپل له خوړه بل چاته خو ضرر نشي رسول یو غیبته د پسخېدل ورته پښتو کې وای دا لکه په غیبته څه ته وای وایي دله د خدای علم ورکړه د دې نصیب یې خو که داسې زما وي دا په ښه کې ښه دی او په بدو کې بد یو سړي له مال خدای ورکړه جومات جوړ ته وایې که داسې زما وي ما به هم جومات جوړ کړی دا نه وي چې د هغه دی نه وي دا ثواب دی منهم من څنګه دی من یقول لئن آتانا الله من فضله لنصدقن او که یو سړي له خدای مال ورکړه په ګناه پې کوي دمې پې ګډئ او ته وایې که دا زما وي ما به هم دمې ګډۍ کړی وي بیا ګناه ده مضموم نو خدای دې د حسد نه ساتي لکه مسلمان سره حسد مه ساتي حسد نه پس بغض پیدا کیږي اوس د دې دویم صورت مختصره ترجمه ده تاسو قل اوایا ای د قرآن لوستونکي اے مسلمانا هر څوک چې یو پاره زمانه کې چې اعوذ پناه نیسم برب الناس په رب د انسانانو د دې ټولو انسانانو رب الله دی مربي رورو په قلار قلار د یوې نطفې نه د مور په ګېډه کې خشته ماشوم جوړ او بیا دنیا ته راولېږه او په دنیا کې بیا رورو لویو څومره ښکلی انسان یې ترې جوړ کړ لقد خلقنا الانسان في احسن التقویم ښکلی شکل ګردې منډې تړلی وای دا ذات دې ته رب الناس وای ملک الناس او پناه نیسم په بادشاه د خلق حقیقي بادشاه الله دی چې بادشاهي یې نه ختمېږي دا په ماشوم د مور په ګېډه کې هم د الله بادشاهي ده او په دنیا کې هم ده په پیریانو په فرشتو هم ده په دریاب کې په کبانو هم ده او په دې حیواناتو هم شته په قبر کې په بندګانو هم شته او چې بیا ټول خلک قبرونه پاسي هغه وخت هم ده او په جنت کې هم ده او په دوزخ کې هم ده یو وخت د الله بادشاهي نه ختمېږي او پناه نیسم به اله الناس په معبود د انسانانو د دې ټولو انسانانو طبیعاً پکې پیریان او دا نور هم داخل کړي ځکه بعضې خلک رب د مخلوق وایي وی ذکر د خاص مراد ته نام بادشاہ د مخلوق او معبود د مخلوق حقیقي د عبادت لایق څوک دی الله او که د الله نه علاوه څوک د بل چا بندګي کوي عبادت کوي دته مشرک او کافر وي په دې ذات پناه نیسم من شر الوسواس د شر په معنا د موسوس دی د شر د وسوسې چوونکي نه وسوسه چوونکی څوک دی شیطان حدیث پاک کې راځي وی د انسان د زړه ته یو خوا فرشته ناسته ده او ورته نیکي ورچي ان للملک لمة بقلب ابن آدم وللشیطان لمة بقلب ابن آدم نو ورته نیکي ورچي چې مونځ کوه مړه شا به لمانځه له لاړ شي هله اودس وکړه دې فرشتې ته ملهمه وایي او دا نیکي چې چې هغې ته الهام وایي یو خوا ورته شیطان ناست دی او یې مړه ماسخوتن به دا مونځ وکړې مړه بیا به یې وکړې دې شیطان ته وسواس وایي او دا چې کوم ورته بد ورچې زړه ته هغې ته وسوسه وایي خلک نه وایي وایي دا یو ړه مې وایي چې دا وکړم بل ړه مې وایي چې دا کړونه خو دوه نه دي یو دا نیکي ورته فرشته ښایي او دا ګناه ورته شیطان ښایي الخناس ته ته دم وخاو دې پټېدونکی دی وروستو کېدونکی دی الجوار الکنس الخنس دا ولې وایي الخناس ځکه چې ته بړه کې وایې چې دا شیطان خو زما غټ دشمن دی خو دې خو پټ زما اړه ته ناست دی دنه به ځان څنګه بچ کوم د یو سړي دشمن ښکاروي نو ځان به ترې بچ کړې خو د پټ دشمن نه ځان ساتل ډېر ګران دی نو دی خو زما اړه کې پټ ناست دی دې سپیره نه به څنګه ځان بچ کوم نو الله څه وایي الله وایي ان کید الشیطان کان ضعیفا ډېر کمزوری دی ګورئ زیره ته دم خیم د الله نو مخ له تختی بیا حضور پاک فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بنی آدم په دې زړه د پاسه ګونټې ماتې کړې وي اذا غفله چې دې د خدای نه غافل شي نو وسوسه بیا ورته دا غلطې خبرې زړه ته ورچوي
و اذا ذکر الله خنسا او چې کله الله یاد کی بیا دې تخت پټیږي نو ګوري په ډېر اسانه ته بچ کې دی شي دا الله ذکر تلاوت کوا درود شریف الله الله لا اله الا الله چې کوم کې دا الله لوی راځي کوم سیز اوایا دی په خپل تخت الذي يوسوس وسوسه چي في صدور الناس زړونو ته مراد دي د خلکو په زړونو کې وسوسه چي او دوه ډلې دي ګورئ من الجنة یو د پیری د ذات نه دی دا موږ چې کوم ابلیس او د بچی دي دا د پیری د ذات نه دی د دې مشر نیکه پیریو والجان خلقناه من قبل من نار السمو نو یو دغه ابلیس او دغه بچی دي وسوسه او ګورئ یو من الناس د خلکو د جنس نام دی په انسانانو کې چې شیطانان دي یو ته یو سوی بل ته بل سوی دوه کسه جنګي دا ډېر لوی جرم دی قرآن خدای په ده ختم لا يدخل الجنة قطات وی جنت ته به چغلخور نه داخلیږي هله به داخلیږي چې دوزخ کې خوډه به نمام من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسان من نار څوک چې په دنیا کې دوه پړیقه دی یو ته یو سوی بل ته بل سوی د قیامت پر ورځ به په خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي دی خو شیطانتو کې نو مړی وشي نو دی وی ما خو نه دی کړی حضور پاک وایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوو ټکو شریک شو د قیامت پر ورځ به په تندي لیکلي آیس من رحمت الله دی د خدای د رحمت نه مایوس بلکل د مرګ ګناه شو چې څومره مړي وشو د په دې شیطانت د دې ټولو ګناه د هغوی هم شو د هغوی به نه کمیږي او د ده به شیطانت ډېر خطرناک دی یو سړي عمریه اخیسته پخوا به د مریان خرڅېدل نو هغه چې چا نه اخیسته نو ویې لکه صاحب پکې شته که نه اوس هم چې څوک وامې ښه اخلي تپوس کوي صاحب پکې شته سړي ورته وی عیب خو پکې نشته ډېر ټیټ دی هر قسمه کار کوي صحت نه مروغ دی خبر هم ماني وګوره یو غم پکې دی چې چغل خور دی هغه وی چغلی سره زموږ سړي دا خو خپله ګناه ده ځان به ترې ساتو بس وی دغه یو عیب پکې دی د بعض انسان دا چغلي عادتي تا سره به کښېني یو خبره ته کوم یاره چې خفه نه شي هلکه چې د خفګان خبرې ولې راته کوي ما ته وایي یو خبره کوم خو چې خفه پرې نه شي وروره که د خفګانې ما ته یې مه کوه ما ولې خفه کې یاره جي پلانکي ستا متعلق دا خبره کوله زه ورته یم په ما د زړه خفه کېږي خفه شوې او مې هلته بل څپېړه ورکړې وه زما په متعلق خبره کوله تا جواب ورکړی یو څپېړه به دې ورکړې وه که نه په ما خو دې له خفه نه شو زه خو دې خفه کړم هغه با ته پوشي شوې او تا راته ښکاره ووایي ستا نه هغه خو ځکه هغه ښکاره نه مې پوشي شوې او تا راله ښکاره راوړه ظالمه شرمېږم نه ته ده ووایه یو سړي ته که دې تاله بیا راغې زه به جرم درکړم بعضې خلک یې اوږده ږیره یم پرې خینامنه اوږدی شیخ الاسلام او دی عدت زر به راشي پلانکي ستا متعلق دا خبره کوله پلانکي دا خبره کوله وی ښې وې ده تا را باندې څه دونه یې په ماړه خفه کېده جواب به دې ورکړی بیا به څوک هم شیطانې نه کوي او بل دا دی ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا تحقیق وکړه وایي دغه دا ویلي دي او راځه ویم بوزم دی ونه چې ستا مخکې زه ورته ویم بیا به دې نه وایي داسې که لږ تاسو له دې شیطانانو چا چې څوک دوه کوره جنګوي که دې یو فوټې لږ میدان ته که بیا به څوک هم داسې نه کوي دا په زنانو کې دا صفت ډېر زیات دی زنانو ته هم چې د شیطانانو ښځو نه ځان ساتي کور ته به راشي ته به وله پیالې چای پخه کې کټ بالښت ته به ډډه وایي خورې پرون خو پلان کې ستا متعلق دا خبره انګور ته وایي خواښې دې پرون راغلې وه هغې خو دا وې خواښې ته وایي هغه چرنی انګور خو دې بېګا دا خبره کړه ښه مضبوط څپېړه شلق دې وباسه دا وی خدای دې بېخ وباسه چای مې دله پخوله خو ځه رکېږه چې دا بیا داسې کار وکړي او بعضې بوډیګانې ګورې زامنو ته د انګور بد وایي پټ ورته وایي او بعضې انګیندو خاوندانو ته د مور او پلار بد وایي دا سخت جرم دی سخته ګناه ده دې ستړی ستومانه غریب راشي
او ښځه ورته وایي د مور خو د ګز جبه پختي خو یې ماته ده نو هغه غریب خو ستړي وي خولې ته بیږي نو په مور ورمنډه کړي ظالم یې ولې ظلم کوي د زوی او د مور په منځ کې بېلتون راولي او زوی د مور نه ازاري کوي او کله مور ورته چې دا ښځه پلار کره تلي وایي نو بلا مې راوستېدل نو چې د بلا ونه ولې دې راوسته پس وی کور روانه ظالمی پینګور کور روانه دا شیطانت خطرناک دی الله یې منګه وسات نو غلام چې کور ته بوته نو دا شیطانت خو عادتو نو یو ځل دی نیکې ته وایي د دې سړي ښځې ته وی نیکې یو خبره اته کو وی وای یاره وی نه ویم یو خبره مې لکې ده خو یارېږم خاوند ته به دې ووایې ماله به کار وګوره ستا د فایدې ده دې ته عربۍ کې وشم وایي دا خبر ډوله کوي وی نه وایه نه ویمه وی رښتیا ویم وی ښه نو نیک ځان له بله ښځه کوي ته نه ګورې کله وختي ناوخته کور ته دې راځي بله ښځه کوي ګورې زه پې خبر یم پټ مې درته ووایې وایي ستا دې څوک وایي ښځه خو په دې خفه کېږي خو ما سره ډېره مینه ده او ډېر محبت بس پې مې کړې بله ښځه کوي خو ما ورته یاد نه کړي وی دا به څه کېږي وی دلته یو ملا صاحب دی یو تعویزګر دی تعویز کوي دا اړه به یې تور شي هله شا به څونه پیسې چې غواړي راله وکړه وی نه هغه ستا د خاوند د دې غري دا مرۍ باندې چې د ګیرې دا لاندې حصه ده په ویښته به تعویز کوي نو وی ویښته ده کم دی نه کم وی دا خو اسانه چې خاوند دې وده شي نو چاړه قینچي راواله او لاندې ته یو دوه ویښته را کټ کړه ماله راکړه زړه به یې تور شي وی یاره دا خو دې ښه اخوانان نیک ته وی نیکه یو خبره ته کوم څه وی یاره نه ویم ته به نیکې تاله وی مونږ له به کار وګوره نه ویم یاره نشم ویلی ووایه ځه ښه پټه ورته ویم نیکې بل چا سره لاره ده او نن دې که سبا دې وجنې دي دا دې څوک وی اخو زما ډېر قدر کوي زما ډېر عزت کوي وی بس پې مې کړې خو خوب په بیدارۍ کوه خدایه دا څنګه چل دی بدې چې سملاستېده نو دا کټ دی تولی کې په دې بازو سره توره پټه کېښوله ځان یې د قسته اوده کړ ښځه غریبه راله چې دلته نه ویښته کټ کوم چې تعویز وکړي د قسته بس سړي او دا خو سړي ما ته ټیک ویلی و غلام دا خره چې د قسته مې ځان اوده کړی و ګنې اوس په دې حلال کړی ومه بس توره اوچته کړه چې ډس شو ښځه یې وواله مړی کړه بېګونه او بیا منډه کړې د ښځې وروڼو ته ویې راشه خور یې دله مړه کړه هغې رالل او سړی یې په موقع ګیر که او مړی که دوه مړه شو د شیطان د لاس ته وایې مړی خو پلانکي وکړه نه د قاتل به ګناه نه کمیږي او تاله به خدای دومره درکړي لکه د هغه چې څومره ده خطرناک شی دی ګور ته نه ګورې درې مستعاذ به دا طالبان وایي هلکه بیا مې طالبانو خبرې شروع بس لنډ به ده ویم چې الله په دې انساني شیطان دا قرآن شریف خدای ختم د دواړو نه به ځان ساتې او په څه به بچ کېږې د الله په ذات منګولې لګوه نو دا مې د قرآن شریف د دواړو صورتونو مختصره ترجمه درته زما وروڼو یو خبره درته کوم چونکې د زنانو مجلس دی نو تاسو ټولو ته دا عرض کوم چې خپلو زنانو ته دین وښایئ مونږ زنانو ته دین نه ښاو دین خو په دین زده کول لازم دی که نه دی به جنت ته نه ځي دی به د دوزخ نه ځان نه بچ کوي که نه یوازې مونږ به جنت ته ځو سړی ښځې به هم ځي که نه ښځې په اعمالو مکلفې دي او سړی مکلف دی د سړی به دین کم ځای زده کړي ملا صاحب سره به جومات کې کښېني بیټک کې به کښېني په لاره به ترې د مسلې تپوس وکړي جمعه کې به بیان واوري جنازه کې به بیان واوري نو ښځې خدا کارونه نشي کولی د قرآن حق چې څنګه په مونږ دی دا په ښځو هم دی نو مهرباني وکړئ دا زنانه په د جینکو د مدرسو کې داخله کړي چې علم زده کړي دین او د قرآن شریف تفسیر او ترجمه پې وکړئ دا ټیک ده چې هغه پوره تفسیر زده کول ډېر ګران کار دی څه مسلې خو به زده کړي ما نن دا دوه صورتونو متعلق څه خبرې وکړې نو تاسو که تفسیر پوره نه زده کړئ نو څه خو به هم زده کړي که نه څه فایده هم به حاصله شي که نه نو زنانو باندې قرآن زده کړئ ګورئ د زنانو غېږه خو د لومبۍ مدرسه ده د بچي دپاره
نو چې دا دینداري بچې به هم دینداره لویږي او چې دا بېدینه پودړی نو بچې به هم بېدینه لویږي بلکل د زنانو خیال وساتئ زنانه په قرآن پوه کې زنانه په دین پوه کې او د جنکو د مدرسو دومره فایدې دي دومره فایدې چې زه درته نشم ویلی قسم دې ډېر جنکې خدای د دې مدرسو د برکت نه حافظانې کړي ډېرو جنکو تفسیر قرآن زده کړه او ډېرې جنکې عالمانې شوې ډېرو جنکو چې پړونه به بد سپک ورته کتل نن په برقو کې ګرځي ډېرو جنکو لاسونو ته دستانې واچولې خپو ته یې جرابې واچولې دا د دیني مدرسو برکت او دا ټول خدمت الله د عالمانو نه اخلي د علماو نه خدای په هر میدان کې کار اخلي